د مور سره به حساب نه کېږي، د پلار سره حساب نه کېږي. دی وایي زه خو ورله پیسې ورکوم، زه خو پلار له 50,000 روپۍ ورکوم، زه هم ظالمه ته هم د پلار سره حساب کوي چې زه خو تا له 50,000 درکوم. علماو یو واقعه لیکلې ده، وایي یوه ښځه وه، د هغې یو زوی و، هغه ته یې کونتون وکړو. چې کونتون یې ورته وکړو، رالوی شو، نو واده یې ورله وکړو. چې واده یې وکړو نو د هلک خپلې ښځې ته په اوله شپه باندې وي وی ګوره زما د مور ما ته ټول ژوند وقف کړی او ما ته یې کونتون وکړو، دې ما سره ډېرې سختې تېرې کړي دي، په ما باندې د دې مور ډېر لوی حق دی، د دې به ګورې خیال ساتې. هغې ورته وي ټیک ده، خو زه هم دا نیکعمله زوی یم. دا څه شی و؟ په نن زمانه کې چې یو زوی خپلې ښځې ته وایي زما د مور او پلار خیال ساته، نو دا نیکعمله دی که نه دی؟ خو دا نیکعمله او ښځې ته زما د مور او پلار، زما د مور به خیال ساتي، په ما یې ډېر حق دی. هغې وي ټیک ده. وخت تېرېدو د ښځې به د دغې ډېره ښکلې خبره وکړه، داسې به وکړو چې حساب کتاب به وکړو، بس ما له زما حق راکړه، بس ته هم زما نه وزګار یې، ښځه دې هم نه وزګاره ده، بس خبره به خلاصه شي. بچي ورته وایي ټیک ده. ښځه ته یې څه دې وکړو؟ وایي بس د مور سره مې خبره وکړه، وایي د کلي نه به حساب شروع کړو. مور یې ورته وایي نن شپه به حساب شروع کړو. چې شپه شوله، د ژمي یخې شپې دي او دی په دې کټ کې سملاسته ځان ته یې دا بړستن توده کړه. چې ښه بړستن یې توده کړه که نه، نو دا مور یې بار غولي ته راووته، په غولي کې یو ډرم د اوبو ډک پروت دی، یخې اوبه پکې وي، د هغې نه یې لوټه ډکه کړه، د بچي نه یې بړستن اوچت کړه، سیټ ته ورته اوبه واړولې. بچی نیغ په کټ کې کېناست. مور یې دا څه کوي؟ د یخ ته اوبه وړه، تا پکې ما ته په کټ کې یخې اوبه واړولې. مور یې ورته وایي بچیا شور به نه کوي، اواز به راباندې نه اوچتوي، بدې ردې به راته نه وایي، تا راته وایي چې حساب کتاب کړو، تا راته وایي چې څه کوو حساب کتاب کړو. بچي وایي ته صحیح ده، دغې طرف ته نه دې طرف ته به سملم کړه، هغه نوم طرف ته پرېږدو، بل طرف ته سملاست. چې سملاستو او ده ځان ته ښه دا کټ تود کړو، لږ ټایم باندې دا مور لاړه، بیا یې په ډرم کې لوټه ډکه کړه، نو چې راغله نو یې بل طرف ته یې واړوله. چې واړوله دی په کټ کې کېناستو، وایي مور دا حساب کتاب دی، دا انصاف دی، یو طرف ته راته لون کو، زه بل طرف ته شم، زه خیر دی دلته به سملم، اوس دلته دې راته مو به واړولې، نو دا در کوم حساب کتاب دی؟ داسې انصاف دی. مور ورته وایي بچیه غوږ شه، غوږ شه، د ژمي یخې شپې به وي، ته به زما سره ښي طرف ته ملاس وي، نو تا به ما ته په کټ کې نچازې وکړې، نو چې ما ته به دې نچازې وکړې، ما به د ښي طرف نه راواغستې، چپ طرف ته مې به راواړولې، په وچ ځای کې به سملاسته، او زه به هغې لوند ځای ته شوم، هغه لوند ځای به ما په خپله ملا د لاندې راوستم. بچې چې لږ ټایم د تېر نه و، تا به راته هغې بل طرف ته نچازې وکړې، دا به دې راته لوند کو، نو ما به د هغې طرف نه اوچت کړي، هغه بل طرف په ما په خپلې ملا باندې وچ کړی و، نو ما به ته په هغې ځای کې سملولې، او کوم چې تازه به دې راته لوند کړی و په هغې کې به زه سملاستم. بچیا د ژمې شپه به تېره شوله، ته مې لوند ځای ته نه ورکولې، ساره پورې به زه په لوند کټ کې ملاستم. بچې چې نن شپه دې په دې لمده دولایې کې تېره کړه، په دې لمده بستره کې دې تېره کړه، ما نه به صرف د یوې شپې حساب راکړي، د یوې شپې به څه راکړي؟ بچې ورته په ژړا شوې، مور یې معاف کړم، دا حساب کتاب تا سره نه کېږي، ما معاف کړه.